الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليه حاجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه زما عزت مندو دا جمع ټیم تقریبا قریب دی یو بجمانی بس کو ستاسو په مخ کې ما د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک تلاوت کو او د قران کریم یو آیات مبارکه می تلاوت کړه په قران کریم کې الله تبارک وتعالى فرمایي کل نفس ذائقة الموت هر دسا والا سس چې کوم دی هغه به یو ځل د مرګ د جټه سکی او مرګ به ورل راځي دا مرګ یو داسې حقیقت دی کومنګ او تاسو سوچو کو په دې مقدس مکه باندې د هر فرقه والا خلق موجود دي سو قرآن نه مني انکار ته کوي څوک د پیغمبر نه انکار کوي او داسې خلق هم پکې لاړې رستا چې هغه الله نه انکار کوي خو لیکن په مقدس مکه به داسې څوک پیدا نه کی چې هغه د مرګ نه انکار وکړي دا خو یو ښکاره حقیقت دی چې هر سړی ویني او په خپل طریقه باندې د مړي تنظیم کوي زمونږ د مسلمانانو طریقه دا د چې غسل باور کې او په مړي به جنازه وکي او بیا به په قبر کې خښ کې دفن کې اندوان د خپل مړي سيزي او غیره ول بیا سمندر ته غورځي نو زمونږ د مسلمانانو ډېر خپل طریقه ده نو مقصد می دا دی چې هر سړی کو کافر دی کو مسلمان دی هغه د مرګ یقیني غني د دې نه څوک انکار نشي کوله مرګ به یقیني راځي کو هغه انسان نیکی او کو بدی خو مرګ به ورل راځي کومنګ او تاسو وګورو دی اب تک موږ څومره جنازې وکړې څومره جنازې په دې هفته کې وکړې روزانه 2 3 4 او 5 جنازې وي او کو سوجو کو نبيام انسان عقل زیل ناراضي او دا نو چیرې دا دونه جنازې منن وکړې د قرنګ بدا خلق یو ورځ زما کوي دا خلق به یو ورځ داسې جنازه زما کوي او زبم مرما بیا به د مرګ نه پس را سره د حساب کتاب کیږي د اعمالو په اعتبار سره نیک اعمال برانا التغختل کیږي نه آیا چې اغه ته زما او ما سره حساب کتاب کیږي
نو ما سره څه نیک اعمال شته کو نشته دی. په دې باندې یو سړی سوچ وکړي او ګوره دا مرګ یو ښکلی نصیحت کوونکی انسان دی. یو انسان به تا ته نصیحت کوي خو دومره نصیحت به ونه کړي څومره نصیحت چې دا مرګ دی، چې یو سړی ځان ته روزانه مرګ یاد ساتي او دا وایي چې ماله به مرګ راځي، نو دغه انسان به چېرته هم مونځ قضا نه کړي، چېرته هم چې زکات پې پره شوي پرې به یې نه ږدي، چې حج پې پره شوي پرې به یې نه ږدي. دا الله رب العالمین هر یو حکم او د نبي علیه السلام په طریقه به کوي، خو چې ده کې لږ عقل وي او دا مرګ یقیني ګڼي او د مرګ نه پس حساب کتاب یقیني ګڼي چې ما سره به د دې اعمالو حساب کتاب کېږي. نور خو مرګ شته مونږ او تاسو ټول یې منو، خو لیکن زړه ته هغه حقیقت نه دی کوز کړی چې یاره د مرګ نه پس به را سره حساب کېږي. ګوره زمونږ د نوررحمان چې وفات شوی ده به د څونه مړو اعلانونه کړي چې کوم ځای کې به مړی وشو ده پسې به یې رنګ وکړو، ګاډی یې راوله وګرځه اعلانونه وکړه. کله به پکې داسې راغله چې 3 مړو اعلانونه مې په ورځ کې کړي، خو لیکن اوس داسې وخت راغی چې د هغه هغه خپل ګاډی د هغه ګاډی و د هغه دپاره وګرځېده او د هغه دپاره اعلانونه وکړل. دقه رنګ مونږ او تاسو له مرګ را روان دی، یو ورځ به مرو. دا زمونږ ګاونډي نن وفات شوی دی، ښکلی نوجوان دی، ځواني وه، معلومات مې وکړو یو ماشومه لور یم ده، ښکلې ځواني ول الله ورکړې وه. بس پوره راله یو بانه ورته جوړه شوله او هغه بانې بیماري شوه او د هغې نه بس دلته کې پوره راله او وفات شو. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له الیها حاجة. الله رب العالمین چې د چا د مرګ اراده په یو ځای کې مقرر کړي چې دا انسان دی په پلاني ځای کې مړ شي او په پلاني ځای کې دی دفن شي، نو هغه ځای ته به الله رب العالمین د دې انسان څه د ضرورت کار پیدا کړي. دا نوجوان بیمارو، د بیمارۍ څو ورځې د تره کره بټخیله کې و، خو لیکن مرګ یې دلته مقرر و، دې مقبره کې ولا الله د قبر نصیب کړی و، دلته یې ورله راورسو، د کوم ځای نه راغی دلته ولا الله راورسو. نو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم ځای کې الله رب العالمین د چا مرګ مقرر کړی هلته کې به ولا الله رسوي. ګوره زمونږ استاد ورونه دي دلته مزدوریانې کوي، مرګ یې الله په سعودي کې لیکلی او 3 ورځې پس به مري. په هغه 3 ورځو کې دې ځان له پاسپورټ هم تیار شي، ویزه هم تیار شي، سعودي ته لاړ شي، هغه ځای نه خبر راشي پلانې وفات شو، د بلډینګ نه را پرېوتو، ګاډي وو، هارټ اټیک ورته وشو. دا یو بانه شوله، نور مرګ ولا الله هلته مقرر کړو. د دې حدیث لاندې په شرح کې لیکي حضرت سلیمان علیہ السلام دا الله یو جلیل القدر پیغمبرو. تاسو ټولو ته معلومه چې دا د الله پیغمبر هم او په ټوله دنیا باندې د ده بادشاهي وه او داسې بادشاهي وه چې د ده نه مخکې الله چاله نه ده ورکړې او نه به یې وروسته ورله ورکړي. اوس نور بادشاهیان تېر شوي دي، قارون او شداد بادشاه تېر شوي په ټوله دنیا هم حکومت کړی دی، خو لیکن د ده په شان حکومت نو، د ده په ځناورو حکومت و، په مارغانو مو، په میږو مو، په انسانانو مو، او دا نور د دنیایي خلکو چې حکومتي د دې صرف په انسانانو حکومتي، په ځناورو باندې نه رسي واک. نو سلیمان علیه السلام په باره کې راځي چې دی په شام کې په خپله ګدۍ باندې ناست دی او د ده یو خوږ دوست دی، هغه ورسره ناست دی، خبرې اترې کوي.
په دې کې اسرائیل علیه السلام راغی د سلیمان علیه السلام سره سکارو د ملاقات د پاره راغی دا د روح وستو والا فرشته ده چې انسان وجني اسرائیل علیه السلام راغی خبره اترې کې دي خدا کم کس چې وسناسته نو د تم ډیر ګوري را ګوري کله چې د خبر اترو نه فارغ شو نو لاړې نو دا سلیمان علیه السلام نه دا دوست تپوس کوي چې سلیمان علیه السلام ستا دا مېلمه څوک و او ورته وی ولې ما سره لکه خطر پیدا شو ما ته ډېر زیات قتل وی دا خو اسرائیل علیه السلام دی وی ښه د روحونو والا فرشته ده هغه ورته وی او وی ما سره خطر شو چې ته ما نه روح وانلې او داسې کار وکړه سلیمان علیه السلام ستا خو الله رب العالمین هر څه تابع کړي دي دې هوا ته حکم وکړه چې دا هوا ما اوچت کړي او هندوستان ته مې ورسوي ګورې ما سره خطره ده سلیمان علیه السلام ورته وی ډېره ښه ده هوا ته حکم وکړو او دا سړی هوا اوچت کو او هندوستان کې کوس کو دا خو نن سبا ترقی دور دی جازونه دی ګاډي دي هغه زمانه خو دا نه و د خرو او د اوښانو د اسونو سفرې به وي یو سلیمان علیه السلام له الله یو تخ ورکړی و د لرګي تخ و چې په هغې به سور شو نو البته به د جاز کار به یې کو نو هوا یې تابع وه هوا ته حکم وکړو چې دا سړی اوچت کا او هندوستان ته ورسوه دا سړی هوا اوچت کا هندوستان ته ورسوه یو ورځ به پس خبر راغی هغه سړی په هندوستان کې وفات شو سلیمان علیه السلام خبر شو اچھا بیا کله اسرائیل علیه السلام راغی نو هغه ته وایي اسرائیل هغه سړي سره دی بل ورسته معامله وکړله ډېر ډېر دی ورته کتل او بیا دی په هندوستان کې وفات کو او ورته وایي چې ما ورته ځکه ډېر ډېر کتل چې الله رب العالمین ما ته د دې انسان د ساه ویستلو حکم کړو چې د روح والا خو په هندوستان کې ته واخله نو زه شک کې وم چې دا سړی مو هغه دی که د هغه هم شکل دی که دا مو هغه سړی وي نو دا خو به هندوستان ته څنګه هغه ټیم ته ورسي نشي رسېدی او الله راته وایي چې هندوستان کې ته روح والا نو زه په شک کې پرېوتم چې هسې نه دا سړی د هغه هم شکلي دا بدلي خو واقعي ده کله چې هغه ټیم راغی ما ته الله رب العالمین هندوستان ته دی راورسو او هلته مې ته روح واغسته نو وروڼو مرګ شته یقیني دی په موږ ټولو را روان دی څوک مخکې او څوک وروستو خو د مرګ نه په مخ د ځمکه داسې څوک نشته چې هغه انکار وکړي د مرګ نه پس بیا انسان سره حساب کتاب کیږي نو که یو انسان کې عقل وي نو د هغې دپاره تیاری پکار دی ګوره نن په دنیا کې دا انسان منډه را منډه وي حلال او حرام یې نه ګوري خو را جمع کوي او دې مطلبي چې دې بچو ته مې څه خوراک برابر کما دې له دنیا وګټما خو لیکن ورځ د قیامت چې کوم ده همدغه مور او پلار به وي دغه بچی به دا به بیا په کار باندې نه راځي په ورځ د قیامت حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو انسان به د الله حضور ته پیش کړی شي تلې د میزان ته حساب کتاب به ورسره وشي یو نیکي به کم راشي د الله رب العالمین د طرف نه به ورته حکم وشي چې زما بنده یو نیکي دې کمه ده که دا نیکي دې راوړه نو جنت ته به ځې او که دا دې را نه وړه نو بیا به جهنم ته ځې نبی علیہ السلام فرمایي چې دا انسان به را روان شي خپل مور او پلار له به ورشي
او هغې ته به ووایي چې ما سره حساب کتاب وشو یو نیکي مې کمه ده کو دا راته تاسو راکړئ نو زه به په جنت ته لاړ شمه کو دا رانه کړئ نو جهنم ته ځمه نو هغه مور او پلار به ورته په جواب کې وایي چې هر چېرته ځې خپل کار دی دی مونږ سره خپله حساب کتاب نه دی شوی تاله څنګه نیکي درکړو بیا به دا انسان راشي د خپلې ښځې له د خپلو بچو له او ورته به ووایي چې ګورې ستاسو دپاره ما دنیا کې منډې را منډې والې حلال حرام به مې نه کتل خو صرف به مې درله جمع کول په ګېډه به مې ماړه ساتلې شپه ورځ مې په ځان یو کړې وه خو لیکن نن دله یو درخواست له راغلی ما او هغه درخواست دا دی چې ما سره حساب کتاب شوی دی خو صرف یو نیکي مې کمه ده کو دا له تاسو راکړه نو جنت ته ځمه کو دا رانه کړه نو جهنم ته به ځم نو هغه به مو ته په جواب کې ووایي چې هر چېرته چې خپل کار دی دی خو لیکن نیکي نشو درکولی ولې مونږ سره خپله حساب کتاب نه دی شوی نورونو په ورځ د قیامتو به د خپل اعمال په کار راځي دا بال بچ به هم د په کار باندې نه راځي مور او پلار به هم د په کار نه راځي هغه زندګي په دنیا کې تېره کړه په کوم زندګۍ چې الله او د الله رسول خوشحالېږي دا مرګ شته داسې به څوک چې هغه د دې نه انکار کوي څوک هم په دې دنیا کې داسې نشته کافران هم انکار نه کوي یقیني ګڼي تاسو ته مه ووي چې د هر چا د مړي د ښخولو بیا خپله یو طریقه ده زمونږ د مسلمانانو دغه طریقه ده چې جنازه پې وکړو دی ګز یو نیم ګز لاندې په دې خاورو کې دفن کړو او کافران یې سیزي نو خو انکار والا څوک نشته دغه ځای دپاره تیارې پکار دی او دغه قبر د چا نصیب کېږي او د چا نه نصیب کېږي ډېر خلک داسې دي چې سمندرونو یوړل او بیا یې ځناور اخوري او پته یې پکې ونه لګي ډېر وسوځېدل بلډینګونو باندې اور ولګي او وسوځي او بیا چې وګوري ټوله ایره پرته وي بیا پکې د انسان پته نه لګي خو مرګ شته د مرګ نه څوک انکار نشي کولی دا روح چې د انسان د بدن نه ووته او دی مړ شو بس د قبر حالات شروع شو کو دی د ځناور په خېټه کې دی او کو دی د ځمکې په خېټه کې دی او کو دی سمندر ته پرېوته ایرې لاړه سمندر ته خو لیکن د ده دپاره د قبر عذاب او راحت شروع شو کو دی جنتي انساني د الله د طرف نه راحت شروع شو او کو جهنمی انساني نو د الله د طرف نه د دپاره عذاب شروع شو چې کوم عذاب په قبر کې شروع کېږي هغه د دپاره سټارټ شو نو مونږ او تاسو له زما عزتمندو دا پکار دي چې د مرګ دپاره تیاری کړو د مرګ دپاره تیاری وکړو د مرګ نه پس به مونږ سره د دې اعمالو حساب کتاب کېږي د دې را سره نه کېږي چې تا څومره پیسې ګټلې وي او څومره بچي دي شوي د اعمالو تپوس به رانه کېږي چې د الله او د الله د رسول په طریقه باندې دې څنګه زندګي تېره کړې ده عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ځان له یو ګوتمه جوړه کړې وه د چاندې او په هغې باندې لیکلي کفا بالموت واعظا د مرګ نه ښکلې نصیحت کوونکي څوک نشته دی چې مرګ سړی ځان ته یادوي نو دی به ګناه نه کوي عمر فاروق رضی الله عنه به هر وخت هغه ګوتمه په لاس باندې وه او هر ټایم به ورته کتل چې هغې ته به یې وکتل نو مرګ به ورته رایاد شو او مرګ ما ته وی چې دا حقیقت یو داسې څیز دی چې هر یو سړی یې مني او غریب لم راځي مالدار لم راځي پیغمبر لم راځي عالم لم راځي او کافر لم راځي هر یو سړی په دې مرګ باندې مري داسې نه ده چې یو سړی ډېر زورور دی او بهادر دی هغه له به مرګ نه راځي نو بهادر خلک زمونږ په دې مخ د ځمکه باندې تېر شوي دي قارون څونه بهادر اوس چې مونږ او تاسو چېرته کین کنو یا قبر کنو ځمکه راوکنو چېرته زړه چابي راوځي مونږ وایي دا د قارون د خزانو چابي ده دا نه دي
هغه د هغه په سر باندې پرتې دي او د هغه سره روانې دي تر قیامته پورې به روانې. د قارون دونه خزانې وي دومره مال دولت ورسره و چې د هغې هغه چابیانې به هم هغه نه شوې ګرځولې هغه به ورسره اوښانو ګرځولې دونه مالدار و. خو لیکن هغه له مرګ راغی مردار شو ژوندې په ځمکه کې ننوتو او روان به تر قیامته پورې. لیکن د خپل مال دولت او د خپل بهادرۍ د مرګ نه بچ نه کو او دغه رنګ شداد لهم الله رب العالمین داسې مرګ ورکو دو د الله رب العالمین سره ډغره والا ځان ته خدای وي او د به وی وانا ربکم الاعلی زمانه بل غټ خدای نشته. زمانه بل غټ خدای نشته کو دی نو زیما. په هغه زمانه کې نیکان خلکو هغې به ورله نصیحت نه رالل او دعوت به یې ورکو چې لکه ګورې ته خدای نه خدای بل دی د اسمانونو مالک دی زمونږ رب دی او د الله سره ډغره مه وهه الله چې څه کوي هغه ته نشي کولی. ده به تپوس وکړو چې الله څه کوي نو هغې به ورته وي چې الله دا کوي چې الله جنت او جهنم تیار کړی دی. نافرمانو خلکو له جهنم کې سزا ورکوي او فرمانبردارو له جنت ورکوي. دم اډر وکړو خپلو پوځیانو ته وایي راشه یو جهنم تیار کې یو غټه کندې وویسته او د خشاکو نه یې ډکه کړه چې کوم کس به تابعدار و هغه ته به څه نه وي او چې کوم به نافرمان نو هغه ورته به ایسته وایي الله پاک په جهنم کې مخلوق له سزا ورکوي نو به زم خدای ما دې له سزا ورکړله. بیا یې وي د الله جنت شته زم یو جنت جوړوم. زمونږ دا پښتانه اکثر ځنې سادهګان دا وایي دا کم چې جنت الفردوس دی وي دا د شداد جنت دی. د شداد نه دی شداد څه جنت و دا خو اعلی جنت دی د ټولو جنتونو سردار دی. دا خو به پیغمبرانو له الله ورکوي او د پیغمبرانو نږدې خلکو له به الله ورکوي. زمونږ استاذ هم دی الله نصیب کړي. نو دو جنت تیار کو خلک یې راوغوښتل ماهرین د کروندې خلک چې هغې نه یې تپوس وکړو چې کومه ځمکه به خوږی په دې مخ د ځمکه باندې هغې ورته یو علاقه وښودله چې دا ډېره خوږه ځمکه ده هر رنګه فصل پکې کېږي. د هغې نه چاردیوالي راته وکړه او بیا یې پکې بوټي وغیره وکرل. د خلکو نه به یې تپوس کو چې په جنت کې څه وي هغې ورته وي د شاتو نیري نو د شاتو مچۍ راوستې د هغې پیټۍ یې راوستې هغې به شات کول او یو نیر یې جاري کړی و هغې کې به یې اړول. بیا وایي چې د الله سره په جنت کې به د پیو نهر مي هغې هم پکې څاروي راوستل او هغه به یې رالشل او هغې کې به یې هغه اوبه اچولې. بهرحال چې څه نیرونه په جنت کې دي د شرابو د ساده اوبو هغه ټول یې تیار کړل. خو لیکن الله په ده باندې د هغې هغه دیدنه مه حرام کړی هغې ته چې ورنږدې شو نو الله رب العالمین حضرت علیه الصلاة والسلام ته حکم وکړو چې ګورې دننه د نخپه کښېني دې روغتې واله داسې ظالمانو له هم مرګ راغلی دی. او داسې پیغمبران چې نبی علیه الصلاة والسلام د ټولو انبیاو سردار دی هم په دنیا کې هم په آخرت کې هغه له مرګ راغی او موت عالم راځي او نن زمونږ یو ګاونډي نوجوان هم مړ دی په دغه مرګ باندې. نو د دغه مرګ نه پس چې را سره کوم حساب کتاب کېږي زما عزتمندو د هغې له تیاری کول پکار دی. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. دا زمونږ ګاونډي وفات شوي ډېر ښکلي نوجوانو د ځوانۍ مرګ یو نو ځوانۍ مرګ هم د شهادت مرګ او کومه بیماري چې هغه هم د شهادت بیماري ده. الله رب کریم دا شهادت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي ورسول د زړه صبر ورکړي باقي ورته خیر ان شاء الله. جنازه به په باندې 2 بجې کوو چې دا ټولې نږدې جمع مو شي
ټول ملګری پکې شرکت وکړي. هذا واخر دعوانا.